اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 31. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. د دې آیت تعلق ته آیت نمبر اول سره بالکل. آیت نمبر 1. آیت نمبر اول وګورئ. یسألونک عن الانفال، سوال کوي د تانا د غنیمتونو متعلق. قل تورتا اوایا الانفال للہ، غنیمتون دا اللہ دی والرسول اد پیغمبر دا اللہ دی. نو حالتا خو بس اللہ تعالی یو اجمالی جواب ورک دا غزوہ بدر دا ختمی دون بعد چی دا سمر سپوائلز آف وار دی بس دا دا اللہ دا پیغمبر دی. You people have nothing to do with, so you should not discuss it even, you should not ask about it. بس چرت پکی مو وحای او داغي وجه ویل پایت نمبر 5 کې چې دا د خدای او د پیغمبر ولي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ځکه الله تعالی وایي چې تا ته معلومه ده او پیغمبره علیه الصلاۃ والسلام چې دا استعمال ګریم جنگ ته تیار نو خدای راوستي جنگ لپاره. نو چې کوم کار در باندې خدای کړی دی نو داغي افټر افیکټس او ریزلټ دا هم د الله تعالی بلان. خبر دین کراله نو بس صحابه ټول شو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. مونږ ولدا تاسو ها مونږ ولدا لکه مونږ بلا ور پسې چې یو شه در پورې خو نه سړی وای وای ورکه کې سړی ماسه تاسو ته کدا بلا در پسې صحیح. نو بس صحابه هم یعنی مونږ د اختلاف په شنه در ودارې چې بلا ور پسې مونږ وسکو غنیمتونو باندې الله تعالی خفشه دې سوال باندې چې تاسو د سپوایلز اف وار تاسو لیکوي. نو بس صحابه ور بیا ډیسکس نکړه. نو صلی الله تعالی دا دومره ډیر تفصیل چې سوره بدر وې د غزوه بدر وې نو اوس ورته وایي چې اصل حال دا دی. هغه ته وایي اجمالی جواب، دې ته وایي تفصیلی جواب. هغه ته وایي قل انفال لله، انفال د الله او د پیغمبر دي. هغه ته وایي اجمالی جواب، دې ته وایي تفصیلی جواب. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، پوه شئ هر هغه شی چې تاسو غنیمت حاصل کړی دی څه شی چې وي، لږ وي که ډیر وي، نقود وي که اسلحه وي، نقود وي که اسلحه وي. فَإِنَّ لِلَّهِ، نو تاکید سره د الله د پاره دی خمسو پنځم ده دی، وللرسول د پیغمبر د پارا، ولذل قربا د رشتہ دارو د پیغمبر د پارا، والیتاما د یتیمانو د پارا، والمساکین د مسکینانو د پارا، وابن السبیل د مسافرانو د پارا. صحیح. نو الله تعالی د غنیمت تفصیلی جواب ورکو چې غنیمت سره بسکه. نو دغه ټول کنه سره احمد چې غنیمت په 15 حصے کیږي. سو حصے وکیږي. نو سلور حصے به تقسیمی کی مجاہدینو باندې، سلور حصے به مجاہدینو. اب پنځمه حصہ بزی بیت المال تا، پنځمه حصہ بزی بیت المال تا. دا بیت المال ته چې کومه پنځمه حصہ لرشي دا به بیا 15 ځای تقسیمیږي. یو حصہ د پیغمبر علیه السلام، دویمه حصہ د رشتہ دارو د پیغمبر هغه د فیملیز، دریمه حصہ د یتیمانو، څلورمه د مسکینانو او پنځمه د مسافرانو. خبره دین کړه او وفات د پیغمبر حصہ ساقط شو. پیغمبر علیہ السلام چې رحلت په دنیا نه دا حصہ څه شو؟ ساقط شو. نو درې امامان و امام مالک، امام شافعی او امام احمد رحمهم الله چې خلیفہ د مسلمانانو ته پیغمبر والی سور کی څه ته ورکی خلیفہ د مسلمانانو ته. خو امام ابو حنیفه فرمایي رحمه الله
چې پیغمبر خو چونکی وظیفه نه اغسته تنخواه سیلری نه و د پیغمبر ها معاش نه لر هر چې خلیفہ دې معاش لري یوا دویمه ده چې دا د پیغمبر اختصاص څه شی خصوصیت نو دا پنځمه حصہ چې کومه ده د غنیمت پنځمه حصہ چې هغه 15 ځای کیږي نو آیا دا به اوس 15 ځای کیږي او که 4 ځای کیږي با نو دې کې د احناف فقها یعنی د حنفیو فقها د وډلې دي یو ډله وایي چې نه اوس 15 ځای کېدو ته ضرورت نشته خدا کما 15 حصہ چې بیت المال دلړه دا به تقسیمه هی 4 ځای سره ده 4 ځای یو به د اهل بیت د پیغمبر مونږ ورته سو آغا صاحب دي چاته سیدان ہوتا دویمه حصہ یتیمان ہوتا دویمه مسکینان ہوتا او څلورمه ابن السبیل تا مسافران ہوتا او دویم گروپ د حنفی فقها وایي چې نه دا 15 حصہ د غنیمت بکیږي 15 ځای څلور حصے مجاهدین واغسته یو حصہ چې کوم بیت المال تراله دا بسو ځای تقسیمېږي 15 ځای نو چې دا څلور طبقې دی بس خپل حصہ واخلي پیغمبر والا حصہ با آٹومیٹکلی بیت المال ته پاتې شي په مسلمانانو مصالحو کې بلګي څه کې بلګي د مسلمانانو مصالحو کې ځکه او تایید داله لولیکا چې د پیغمبر د وفات نه بعد داغه پراپرټي هم بیت المال ته واپس شوه د پیغمبر پراپرټي د په میراث کې داغه اولاد ته نو ملاوي شي دا قانون نو پیغمبر د لپاره قانون ډیفرنٹ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خیبر کې یو باغ لرل خیبر یو باغ لرل ډیر لوی باغ چې هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل خراجات او د ډیلیګیشنز او د وفود او څومره سرکاري ملمانه چې برات الله ټول خیرات په چتر پوره کول دا باغ د آمدن نو حضور علیہ السلام چې دنیا نه رحلت وکړو نو حضرت ابوبکر تعالی حضرت فاطمه حضرت علی او حضرت عباس حضور علیہ السلام وارثان یو تر زوی یو لورو دویرال حضرت ابوبکر ته د میراث مطالبه وکړه چې هغه باغ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو د ابوبکر ورته حدیث وی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا الصدقه مونږ ډله د انبیاو زمونږ وارثان په میراث شي نشي وړي کوم شي چې زمونږ پاتې شي دا مسلمانانو لپاره صدقه ده دا څه شي ده نو معنا دا چې ته بزي بیت المال ته نو بس واپس راو هغه باغ ته باغ فدک سوی ورته فدک له علاقه دا څه لکه پورا ارغنداب څه شو ارغنداب کو بډې دي اوس نشته په خوا هوې نو پورا ارغنداب دا غزرانی دا یو مسله دویمه مسله یو بل شعر چې دام مسلمان مملکت ته ملاویږي بلا جنگ پریکټیکلی جنگ په ونشي خو بس د مسلمانانو لشکر څه عسكر د مسلمانانو عسكر چې یو علاقې ته اپروچ وکي نو خلک تسلیم شي بغیر جنگ څه شي غیر مسلم بغیر جنگ تسلیم شي نو دا غوینه چې څه شی لاس تراغه هغه ته وای فی سوې ورته فی فا یا فی نالته خو چونکی جنگ نه شوی لہذا هغه کې د مجاهدینو تصور شته نه لہذا هغه نه هیڅ مجاهدینو ته نه ملاوي دلته خو 15 سي شي نو څلور سي ته ملاوي شي مجاهدینو ته او فی کې هیڅ ځکه ته پریکټیکل جنگ نه شوی دا غي مسله سوره حشر پیدا مکو آیت نمبر وہ ما افا اللہ علی رسول آغشی چی بطور فیور کردے اللہ تعالی پیغمبر قلت من آل القرآن دا شہرو دا خلقنا
د علاقو د خلقونو د مختلفو شهرونو. فللله وللرسول دا د الله او د پیغمبر دی، ولذل قربا د رشتہ دارو د پیغمبر، والیتاما د یتیمانو، والمساکین د مسکینانو، وابن السبیل. ماغه بل بعینه اشاع الفاظ الته پنځمه د پاره ذکر دی، دلته ټول لپاره ذکر دی. نن سبق کې هم دغه الفاظ ذکر دي د غنیمت د پنځمه یې سره لپاره، دلته دا ذکر دی ټولې په لپاره. دا بل مسله شو چې فیصله به هغه عمل کیږي ټولې فیصله لکه پنځمه د غنیمت سره چې کوم عمل کیږي. نو پنځمه د غنیمت هغه د یتیمانو، مسکینانو، د پیغمبر د رشتہ دارو، د ابن السبیل مې څخه تقسیمېږي. نو بعینه دغه مسله به یې فیصله کیږي. درېمه مسله چې بیت المال بنیادی طور اسلام کې دا څلور قسمه دي، یعنی څلور بنیادی شعبې دي. نمبر اول زکات، صدقات واجبہ، عشر او هغه تجارتی ټیکس چې د مسلمانانو نه اخیستل شي، هغه تجارتی سیل ټیکس چې چا نه اخیستل شي، مسلمانانو تجارونه، مسلمانانو تجارونه، مسلمانان چې موږ وونه انډیویډوال مراد نه دي، څوک مراد دي؟ تجار. د مسلمانانو تجارونه چې کوم اخیستل شي، چاہے سیل ټیکس وي، چاہے ایکسایز ټیکس وي، چاہے کسٹم ټیکس وي، دا ودی کوي، چاہے سیلز ٹیکس وی، چاہے ایکسائز ٹیکس وی، کسٹم ٹیکس وی، دا ټول با مصارف د زکات تور کول شي. کوم ځای کې بل کول شي چې کوم ځای کې زکات لګول شي، کوم ځای بل کول شي چې زکات کوم ځای لګي. هر څه سورۃ توبه کې روان دي. نمبر 2 د غنیمتونو پنځمه او فی او ماینز څه شي قانونا او دفینه کان هغه چې نیچرلی دفینه هغه چې دفن کړي په زرګونو زمانہ وړاندې په زکات ملاو شي کنه جوړري وای دا 3000 کال وړاندې ده 2000 کال وړاندې ده دا څه وایي کته زمون په داخلي کې چې یو شی مونږ لري په 55 لک روپے باندې خرڅ کړ سره باندې 55 باندې هغه چاته واغسته هغه نه اوس په 1 کروڑ 10 در باندې وایي. دا کار خنه دی. سیف الله خان د ورځې ومودي د شپې ومودي. السلام علیکم. ایسا د تاسو د کله حاجه چې د مشام ځکه ویل کیږي. نو دې د مشام باندې راکې مقام نو کوي. د نور کارونه مې څه کوي. دا شی باندې زکه دا نو سیف الله خان فرید خان دغه وی چې کله څه تش خوب نه کې نورم کار کوي ډیر. نو د دې مصارف د زکات دي. دا هم چاته ورکول شي مستحقینو زکات ته ټول نه د فینو کې بیا حساب غسته پنځمه حساب غسته شي. د فینو کې هغه کوم بیا اختلاف دی چې یو ته وی لیکوډ او بل ته وی سالډ. بیا د فقهاو په کې اختلاف دی چې په لیکوډ باندې کې په سالډ باندې غسته شي. صحیح نه بیا ډیپند کوي د مختلفو امامانو مذهبونو. نمبر 3 دریم قسم بیت المال چاہے کہ د غیر مسلمو د ځمکې ټیکس
غیر مسلمانو باندې یو ټیکس وي ځمکې ځکه یې نه غوښه نشي اغوستی دای فصلونو باندې څه شي نشته دای په ځمکه باندې ټیکس دی یا د غیر مسلمونه کم د حفاظت په اساس باندې ټیکس یې اغوستی شي ذمه وایي ورته څه ورته ذمه یا د اهل ذمه غیر مسلمو او په ویزا باندې راتلونکو غیر مسلمو ایکسپورټ امپورټ والا سواله ایکسپورټ امپورټ والا تاجران خو چې غیر مسلمي هغوی نه چې کوم ټیکس راغستی شي د غیر مسلم ریاستونو گفټس چې اسلامي ریاست ته ورکوي څنګه ورکوي کله چې حکمرانان لړ شي ډېر قیمتي ګفټونه ورکوي د هغه پرسنل نه دا خو شخص ته نه ورکوي چا ته ورکوي سټیټ ته او هغه سره که د جنگ پس منظر کې یو مصالحت وشي څه شی باندې چې او تاسو مونږ ته ان لم سم دوره شی راکوي یا به ایرلی دومره شی راکوي نو بیا جنگ ختم دی دا ټول شیونه دا به د ریاست په مصالحو کې لګي څه کې به لګي د ریاست په مصالحو کې او سرورم قسم د بیت المال هغه ته وایي اموال ضایعه څه ورته اموال ضایعه تفصیلی ولیکه لکه بنده مړ شو وارث نشته او پراپرټي پاتې شو وارث نشته پراپرټي پاتې شو څوک دی اخلي سټیټ نمبر 2 یو بنده چا قتل کړ unintentionally by way of mistake قتل خطا چې ورته وي دا هغه بلډ منی ځکه وارث نشته که وارثان وي خو بلډ منی چیرته دي وارثان ده خو چې وارثان نشته بلډ منی به چیرته دي دا خو نه چې انسان ورشه بل څه وارث نشته شابه پرې ده اوس بل ملک ناس چیرته ودی ده سټیټ ده گورنمنٹ یې اخلي نو دا کس یا لقطه معنا یعنی یو شی په لاره ملاو شو په لاره چاته شی ملاو شو او مالک ډیره موده پیدا نشه یو بریف کیس ډک پیدا شو د بلیونز ډالرو اچا کلیم سو کلیم کوي نو چرته بزي سټیټ ته بیت المال دا اموال دا به صرف کیږي دا هغه چا د قرضو ادایګۍ کې چې هغه باندې قرضه وا او مړ شو او پراپرټي تر څو پاتې نه ده سړی مړ شو قرضه ده او پراپرټي نو دا قرضه به چېرته نه ادا کېږي د بیت المال دغه پورشن نه دا ولیکئ نمبر 2 سړی د بای وے اف مسټیک قتل وشو ګاډي باندې سو کو سړی مړ شو اوس بلډ منی خو لازم ده چې ادا کړي شته نه ورسره نه ډپارټمنټ شته نه انشورنس شته نه څه شته نو دغه بلډ منی به چېرته نه ورکېږي د دې پورشن د بیت المال نه څه سیسټم نه دی جامع سیسټم دی که نه وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ایو بل شی دې تر انا خبرې کو دا په کولې کل چې سړی مړ شي او وارث نو میراث به زی بیت المال نه صحیح وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوه شي هغه شی چې تاسو حاصل کړی دی به طور غنیمت من شیء څه شی چې وي لګوي اکه ډیر وي لګوي نو به طور غنیمت کلک شی حاصل شو یعنی مثلا آرمی ډیره ده آرمی ډیره ده غنیمت دومره ډیر نه دی نه چې حکمرانو وایي چې دا دوره شی نه تقسیم دا به کور دی اوس نه الله تعالی دې وجه لفظ کې خود من شی چې قانون جنرally اپلای کیږي لګتا هم اډیر تا هم
په کاغذ به تقسیم کې خو کې به اگر چې فزیکل تقسیم دا غي ممکن نه دی ها نو په کاغذ تقسیم وکړ بیا هغه نو وای تاسو یو بل ته ور بخیره بخی څنګه چلو وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ تَاكِد سرد الله د پارا خمسو پنځم د دې دا نو الله ناخلی پکیسا دا د الله ذکر د برکت ته پاره دی الله ذکر سره پاره برکت ته پاره نو ورنه هیڅ پنځه دي یعنی لمبه بغنیمت پنځه ځای تقسیم شي سلور سی به مجاهدین واخلي یوې سبا د بیت المال تراشي بیت المال والے 115 ځای تقسیمېږي سو ده پنځه ځای وللرسول پیغمبر تا ولذل قربا رشتہ دار پیغمبر تا سیدانو تا والیتاما یتیمانو تا والمساکین مسکینانو تا وابن السبیل مسافرانو تا نو اس بلا مسئلہ دریما چې سیدانو ته حصہ د غنیمت ورکیږي تر دې استحقاق کو نو دلته اوس د فقهاو دوه مذهب دي یو د درې امامانو یو د امام ابو حنیفه درې امامان وایي چې چونکه موجوده دور کې سیدانو ته سو غنیمت نه ورکړي نه د غنیمتونو هغه تصور شته نه په شرعي انداز باندې تقسیم شته لہذا هغه که غریبانو نه زکات غسل ولا جایز دي که غریبانو زکات غسل ولا جایز دي کما زمانہ کې چې دای څور تر غنیمت نه ملاوي ده زکات غسل ولا ناجایز هغه ته زکات ورکول ناجایز دای ورکول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پیغمبر په خپلو اهل بیت باندې زکات د دیو جنو حرام کړي چې دې ته دا شی ورکېده بلکې حضور علیہ السلام دا غي علت ذکر کړی دی چې دا د خلقو د مال خیره دی دا څه دی زکات معنا پیوریفیکیشن یعنی چې کله موږ زکات ادا کو 2.5% نو دا 97.5 چې دا صفاشي زکه 2.5 دا خیره دی لکه سړی جامو وینځي او ډرین کې نو خیره ته و بریږي نو دا 2.5 دا خیره دی چې بار وته ګن دی نو پیغمبر اسلام وې زما اهل بیت هغه د خلقو د مال ګن نه خوري هغه د خلقو د مال ګن تاسو وایي ورته خیره ها فلت چا د خلقو د مال خیره نه خوري امام صلی الله علیه فرمایي چې خیره خدا هغه زمانہ کې اوسم دی اوس په فلسفه درشه نه ده اوسم زکات څه دی خیره دی د مال پیوریفیکیشن ور سره د مال کیږي د مال پیوریفیکیشن کیږي نو چې کوم شی ته صاحب زکات سره اگر دی خبره دې کړاله نردی وجه امام صلی الله علیه فرمایي چې اوس د غنیمت د تقسیم د تصور شتاو کنيشتا خو سادات لپاره اوس هم زکات غسل ناجایز دي امام صلی الله علیه فرمایي چې باید چې مسلمانان کسادات غریبان نو باید چې مسلمانان دا غوي ذمہ داری په خپل سر واخلي او هغه ته گیفت کوي څه کوي ورته گیفت تو پتن شیرشاه لرشي آغا صاحب دا لګونه گیفت مې راوړل دي یو $2 نه نو خو خلک کلیم کوي ته مونږ ته پته نشته بلکې زمونږ په وطن کې لطیفه مشهور ده هغه دا مشهور ده وي د اهل بیت خو چې تاریخ ګوري د پیغمبر اسلام د اولاد دا دولت امامان دي غټ غټ پکې امام موسی تقی امام نقی امام موسی کاظم امام زین العابدین امام جعفر امام باقر دا ټول ائمه ها دا ټول د اهل بیت امامان دي یعنی یکه بعد دیګره دي دا ټول شهیدان شوي دي په جنگ کې دا ټول شوي شهید او جواب نه بس فیملی سره شهیدان شوي ځکه دای ناروا او تروا ویل نه او چې نه ویل نه حکمران او شهید کړل سید کا پیغمبر وینا او پیغمبر وین شرط کمپرمایز کو ته پیغمبر وینا او غیرت من ویني یا کمپرمایز کوي ها غوی دا ناروا دي نه ناروا حکمران به به تصوري چې پیغمبر اولاد کړي چا اولاد دي هغه سره خو فکر دسي چوکای اته ول چوکای فکر یو چوکای لپاره ارڅو کوي چوکای لپاره خلکو باندې ور ولي صحیح نو زمونږ شیخ ته بوي وی پته شیخ ته انداز بداسو وی د اهل بیت تاریخ خو چې ګوره انو زیات تر خودوی کې شهیدان شوی دي او په نوجوانۍ کې شهیدان شوی دي او خو بیا هم سادات په ټوله دنیا کې خوار دي نو پته نشته چې دا دومره شهیدان چرته نه رااله
نو استاد خو پته نه کړی افغانستان کې څه طریقه ده زمونږ په دې وطن کې خدا سي وي چې څوک چرته راغلي څوک چرته راغلي وي څوک پیژنې په دې علاقه کې ګرانډ هیل کې ایو مو سیدان یو او کنه یعنی چې څوک پیژنې نه دلته خاندان شته نه سشته نو هغه احترام د پښتنو په وطن کې خورته نه ملوي چې خاندانی سړي ته کم ملوي صحیح ده خبره ده کنه کنه یعنی مثلا نو دا په پرځای ناشته نو په پرځای خو بالته لوی خاندانی کړای هم کزن دی او طالبان هم کزنو دا خو عجیب شی دی صحیح نو د خلک په دې احترام ورکړي چې طالبان خپلوان دي زه اترکای خپل او ذکر کردای خپل دي صحیح لوی قبیله لري صحیح نو په دې حواله باندې خلک ورسره یعنی مراکیم کوي خلک ورسره جرګیم کوي خلک ورسره ته اوس یو سره چې راغله د بدرو بچو سره څوک شتنه اوس هغه ته خو هغه عزت نه ملوي پاله لهدا هغه سوې د مسلمان او سیدنا خلک ورته هغه اسلام هغه څه دې کې نه صحیح هغه ته په دعا وکړي صحیح افغانستان کې د سیدان ټول ځان نه پیدا کول یو مستعفض خیل بلکې زمونږ په پاکستان کې صاحب خیل پرې ده زمونږ پاکستان کې بیاوي قریشی خاندان دا قریشان ټول چې هیڅ خاندان نشته او دا صحیح ده نه بس دا چې خو ځان سره په عقیدت باندې ولګي چې لکه د ابوبکر صدیق سره محبت ده صحیح یعنی سره په عقیدت باندې هغه دا نکلم کوي چې دا اولاد هغه دا یعنی مثلا عقیدتان لګي صحیح شه یعنی مثلا د فرید خان ما سره دغه عقیدت ته چې دا زما شیخ دی زما استاد دی ځان سره وي فضلی فرید خان فضلی الکه فضلی نه دی وایي چې قاضي فضل الله زما استاد او دی وجه ځان ته فضلی هغه عقیدت مسله ده هغه دا نه چې ګنده کلم کوي خدا او دوی وي موږ قریش یو صحیح شه زموږ شیخ سره جاي قریشي ته ابو جهل اولاد صحیح بلکې ورته کومه یو لطیفه وکړه یو کڅوې موږ قریشیانو فلان نو بیا بل مرګري ته وې ما زمون په پیښور کې دا قصابان نه دي قصابان دا غوښه چې کوي او غوښه خرڅوي کنه نو دا قصابان د دې یو تنظیم دی د دې یو تنظیم دا تنظیم نوم دی انجمن اتحاد قریش صحیح ځکه د قرش لفظ دې کنه دا کټکول ته وایي قرش معنا څه کټکول نو څنګه دې ټول واخ کټکای نو په دې حواله ته کوم دا قصاو دی افغانستان کې بعد خلکو د دې کوم په ځانو سره هغه د دې ډېر معلوم شو هغه ته ماته دوه طرفه په لارته چې دی استاد قاضي صاحب ما قانون سره مذکر بالبدین د غنیمتو د اواشو او ورته ده دې ورکړي ان کنتم آمنتم نبی رسول چوالمو پوشے انما غنمتم را غشے جتا سو حاصل کردے بطور غنیمت من شے ان سشے چوبی فان للہ نو تاکہ سرد اللہ دا پارا دے خمسو پنزم دے اور پیغمبر دا پارا والے ذل قربا رشتہ دار دا پارا والے یتاما یتیمان دا پارا مسکینان دا پارا وابن السبیل او مسافران دا پارا ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان ساتلے اللہ بالے وما پا آغا امداد انزلنا چے منادر کرے والا غبدنا پا بندق پل بانے یوم الفرقان دا فیصلے پا رز بانے نو دا یوم الفرقان دا فیصلے رز دا بدر رز توئی دا ستوئی چکا دا ڈون بنے غٹ جنگو دا اسلام و دا کفر نو دا فیصلے رز بانے دا سشیوہ یوم التقل جمعان پاغو رزبانے چے مخ پا مخشور جمعانے غدواس کران دو لشکری دو جیش سوئی ورطا جیش واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پارسیز بانے قدرت لرون کے دے اذ انتم بالعدوت الدنیا یا کئی آج ویتاسو بالعدوت الدنیا پا قریبی کنارہ بانے مدینہ منوریتا ذکر دیکھو گا دا د مدینه منوره داس لشکر راغی دلته دیرش دا د مکه معظمه راغی دلته دیرش نو دوی مدینه والا مدینه ته نږدې وو د مدینه لري
بالعدوة الدنیا پا قریب کنار مدینه داوام بالعدوة القصوى او غیو پا غلر کنار د مدینه نا والرکب اسفل منکم ابی قوگورا و سراکم قافلہ چراتلا سراتلا قافلہ او قافلہ ما تاستویلو سور وشانو پکی یاد سلور سو وشان full of grain and silah and arms and every type of stuff صحیح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه وخت قافلې مشر او جرنیلو هغه د مدینه منورې نه بهر روډ بدل ک فری بدل کا چې د خطرې د وجه فری بدل کړه نو لاړو بیچ ته چرته لاړو بیچ ته سمندر طرف ته ادا سے جده باندې راغلی صحیح نو دی وجه الله تعالی ورکب اسفل منکم قافله اغل تلان دی روانه و بیچ باندې قافله سو یعنی په دې مین روډ نه روانه دوبو په غاړه روانه ورکب اسفل منکم قافله حال تلان دی روانه دا وخت تجارت به ډېر غټ تجارت صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی تجارت متعلق دا مشهور ده چې یو زمانہ داسې حضرت عثمان تجارت دومره غټو حضرت عثمان رضی الله تعالی تجارت دومره غټو چې د قافلې لومبنې اوش به مدینه ته رسیدلو او اخرنۍ اوش بل تر اوسه شام نه نور راوته سپوش صحیح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دغه شو چې کله وفات شو نقد پیسې پراپرټي خو پرې ده ټول دنیا کې جایدادونه او پلازې پرې وي نه نقد دینارونه څه شذې وسلو شذې سوې اولادونه یمو اوس شذې ک یو وی او ک سلور وی نو دای ته ملاویږي څه اتمه څه ته ملاویږي هغه اتمه نو کدا یو وینو ټول اتمه والی ک دوی نو هغه اتمه نیمه کیو کدا درې نو هغه اتمه درې میسي کیو ک سلور وی نو سلور نه عبدالرحمن ابن عوف سلور بی بیان وی نو اتمه سلور ځای تقسیم شو نو یو ایسه سره شو دو دیرشم شو د دینارونو سره شو دو دیرشم په دو دیرشم ایسه کې یوې خدای ته 2 او یا زره دینار ملو شو یوې شری ته صرف نقل پیسې سورہ 2 او یا زره ګولډن دینارونه دا یوې شری ته ملو شو دا د پراپرټ د نقد پیسو سره مشوا دو دیرشم ایسه ان کنتم آمنتم بالله کتاسو ایمان ساتے اللہ تعالی باندې وما انزلنا خو بیا رضی سخام داسې عجیبه وا سخای داسې عجیبه چې وار حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خاصه وسایل دا ورته وی چې ماته هني پکار ده څه پکار ده اصل راته پکار دي 1 کیلو یا 2 کیلو ناغه ورته چې بچي اوس خو فلحال موجود نه دي قافله را روانه ده I think now they will be very much close to Medina کته لګ وېټو کې یا سبا هغه ما ته اوس پکار دي شزه بیمار ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره راوته وی راغله چې قافلې مخې لاړ شو هغه عاصم را روان دي نو چې قافلې مخې ته لاړ شول ته کوم ځای بس قافلې مې راوشل کړه درته نو چې دالته ورغه قافله را روانه و نو د قافلې کاروان مشر ته وی دله اصل پکار دي نو وی چې اصل دا خو په دغه کې دي په بار کې دي هم دا لومبني وش باندې دا اصل دي دا د اصل وبار دی نو خو دلته څنګه ورکم نه خو لوش اشترا سره نسشتا وینو دا ټول بار ورکا ځکه د ډېر فوري ضرورت دی نو غسړي ورته چې ټول بار زوړې چرته شم په سر باندې خو د بار نه چموړي نو د عثمان رضی الله تعالی مال کاروان مشر ته وی داوش وسرم ورکا داوش د شه د بارم ځکه د فوري ضرورت دی صحیح ناغه ورته وی د 200 اوشان چې دا راوي قائد دی د 200 اوشان دا راوي قائد دی کله پرانیزم د 200 اوشان قدم نه اخلي صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تر کړه پړ نغره سایت واغسته هغه ته واخله بشه دا ټول سستا شو زمون بل قافله روانه شیر شاه وی کاش دا زړه دا قافله په بل قافله شیرشاه له ډېر ټیکټیک په ذکر دی وې د بل درشاه په ټوکر راغتو د باندې عثمان غریب خیر ته کېږي کڅه کې څه راغله هغه په خپل خېګړه ته معنا کړو ټولینګ باندې وای
اذا انتم بالعدوة الدنیا آغا وقت وی تاسو بالعدوة الدنیا پاغنیز دے کنار مدینے دا وهم بالعدوة القصوى ادویو پالر کنار مدینینا والرکب اسفل منکم او قافل ولان در تاسونا ولو تواغدتم اکا تاسو جنگ کو پا باہمی معاہدہ بانے یعنی کہ پلاننگ میں جنگ کو دا خو سڈنلی اللہ تعالیٰ بس تاسو پوش کئی چور سے یہ جنگ تا کلا کلا سڈنلی یو دا سے نامناسب واقع ہوشی ریزلٹ پہ اعتبار بانے دیر خی ریزلٹ پہ اعتبار بانے دیر خی صحیح منطقہ مشورہ دا ہر اگا کار خیق نتیجے خی صحیح شو وہی ہر اگا کار ہاں خدے کہ نتیجے خی بلکہ فارسی کی ہو مصر دا وہ خدا شر برنگیزد کہ خیر ما درا باشد خدا دیو دا سے شر پیدا کی کہ نتیجے دا مندہ بارد خیر بھی خدا شر برنگیزد کہ خیر ما درا باشد ولو تواغدتم اکتاسو باہمی مواغد کولے لختلفتم یقینا اختلاف مکر یو بل سرا فی المیعاد پزائد جنگ کے اپ وقت جنگ کے ممکن دا چنے پہ متفق شی ہوئی تاسو بھئی فلانی دائی جنگ کو وغیر بھئی نا فلانی دائی کو تاسو بھئی اوکے ٹھیک دا زائے برابر شو کلے کو کم میاش کے کو کم تاریخی کو سٹائے میں شروع کو اللہ تعالیٰ دا دیر لوئی مصیبت دا ٹیبل ٹاک با شروع چی جنگ با کلے شروع کو کم تاریخ بھئی نا منگا خوار کوزگار نہیں گورتا زمون کارو نہیں افغانستان تا وضو بیا واپس را دو میں سے بس صحیح نو بیا باغی تاز دو میں سے پس را دے منگا علمان سے دلیو اللہ تعالیٰ وی خدا سے خدا جنگ کلام نکی دا ولیکن لیقضی اللہ لیکن اللہ تعالیٰ داخل کری تاسو پا جنگ کے لیقضی اللہ دے دا پارا چی فیصلو کی اللہ تعالیٰ امرن داکار کانا مفعولا چی اکریشو پا علم دا اللہ کے نسکارو لیہلک من حلک عن بینت چی حلاشی آسو چی حلاشو دے عن بینت پس دا بیان واضحنا پس دا کلیئرنسنا چی ارس کلیئر شوی دی ویحیا من حیا اجون دے پادشی آسو چی جون دے شوی دے عن بینت یعنی ثابت قدم پادشی پا بصیرت بانے پس بانے پا بصیرت بانے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ عطا کسا اللہ تعالیٰ اوریدن کے عالم دے اذ یریکہم اللہ یاد کا آج خودتا تدویل اللہ تعالیٰ فی منامے کا پا خوبستا کہ وہ پیغمبرہ قلیلا دیر لگ پیغمبر علیہ السلام یہ خوب کتا صحابوں تے اطلاع ورکلا کہ ڈونٹ وری اس دے یہ خبریں سے ما بیگا خوب کتا لے دیر معمولی غلو گروپ زمون مقابلہ کے دے جو سو کسان دی زمون مقابلہ کے ہاں دیر معمولی غلو گروپ دے صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا خوب کی متا تا لگ دا دی وجہ خول جس تملگری انکرش شی تملگری سے شی چی انکرش شی اکر دائوے چی وہی حالتا نا خزر کسان را روان دی تو سر زبردست اسلحہ دا B-52 دے ورسرا بمبار دی ورسرا دادی ورسرا من سر تشی توری نا سام خو نمڑا دا خودکشی دا اذ یریکہم اللہ فی منامک آیات کا آغا کہ خودتا تدویل اللہ تعالیٰ پا خوبستا کے قلیلا لگ ولو اراکم کہ خود لے تا تدویلا کثیرن دے لفشلتم نو تاسو با بزدل شوئے وی لفشلتم تاسو با کمزوری با مخکارا کرے با ولتنازعتم اتاسبا جگڑا اختلاف کرے ہو بل صرف الامر پا معاملت قتال کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ گئے دسنا دبوز دلائنا رکم زورائنا انہو علیم بذات الصدور تاکہ سنا اللہ تعالیٰ غالم دے بذات الصدور پر آزنو سنو والے وَإِذْ يُرِيكُمُ وَيَاتْ کاغا کہ خودتا تلا دویتا اللہ تعالیٰ از تقیتوں کلچ مخ پا مخ شوئی پیغمبر تخو اللہ تعالیٰ ہوئی کہ تا تخو میں پخوب کی یوزل دی لخ کارکر اور بیا چکل میدان تلاڑی نون طول صحابہ دا خوئے لگ خلق دے سلی شل دیش خلق تھی نظر کے ورطا خدا لگ کارا کرا اور بعینی تغا معاملہ اللہ تعالیٰ کافران سر امکڑا کافران سر امکڑا داخل شل دیش کسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس زرد کٹ کچھ اخلاص شو چیزو واپس اللہ تعالیٰ وی داسے نو پیو بل وروات ہو لے شیخ صاحب رحمہ اللہ وکرک اللہ لطیفوے اگوی دی مانا دارا چی اللہ تعالیٰ ہم کرک اللہ ورہ چول کئی خیر دپارا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
آیات کا آغا چه خودو تحصل دویتا اللہ تعالی زلتقیتم چه کل مخ پا مخ شوئی فی آیونکم پسترگستاسو کے قلیلا لگ چه خودتا تاسو تا دوی لرا اللہ تعالی چه کل ملاقش ہوئی پسترگستاسو کے قلیلا لگ ویقللکم اکم ہو لئی تاسو فی آیونیم پا نظر دوی کے قلیلا لگ یعنی اللہ تعالی دوی تاس تلخ کارکرد او تاس دوی تا لیقضی اللہ دے دا پارا چی فیصلہ کی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کانا مفعولا چی اگر دا خدای پر نظمان کرشوی دا it should be done اور it may be وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اخاص اللہ تعالیٰ تاوا پس کولشی معاملات ٹول نا انسان مکلف تے پا پلیننگ بانے پا نتیجہ بانے نا انسان مکلف تے پس په پلاننګ او په حرکت باندې په نتیجه باندې نه دی وجه وی الى الله ترجع الامور معاملات ټول خدای ته سپارل شي د نتیجې په اعتبار نه د عمل په اعتبار نه چې خدای دې مال دا نن ډیوټي وکړي خدای دې ځای خو راځي کړي راځي اوس د سفلا خان کوم جاب چي ها کله وایي چې په خدای باندې اعتماد دې زما سبا ټول وکړي خدای دې زما په دفتر ته راشي خدای جاب کوي نه جاب به ته کې همت به ته کې نتیجه به خدای ته سپاري نتیجه خیر به ته کې سفر خان پلاننگ بتکے نتیجہ بچاتا سپارے اللہ تا ہاں از بندہ حرکت واس خداون برکت فارسی کے از بندہ حرکت واس خداون برکت یا ایوہ الذین آمنوا دا شپگم نمبر قیدہ دا جنگ دا پارا بسورہ الانفال کے اللہ تعالیٰ قائدے خیدہ قیدہ نمبر رول نمبر 6 تاسو مسکڑی دی سلامت ٹولی لکلی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم چکل تاسو مخ شیفیتن یو عسکر سرا دا لشکر او دا آرمی سرا فثبتو نو ٹنگ پاتی شئی سو کئی استقامت کارا کئی سکئی بزدلی مخ کارا کوئی کمزوری مخ کارا کوئی بس سر در آگلے بیا تیخ تنشتی پکے ہاں اسے کل میدان تلڑی بس سر در آگلے اس کے لگیا کڈی خمق کے زور کوا سکوا تم اس کے زور کوا اس کے پروس تو تختے خوار سے لوس کے پروس تو تختے خوار سے او بعد اوقات داتی چیر سری قوت دور نہیں کچھ دے حمتو کی ناغا اغوڑان دینی خلق چی اغا دیر بے قوت کے اغلی اغلی وی دے خونن مرگ تکار ویلے دے صحیح شدتا خلی ونی دی رو خون دی صحیح ناغی نیکس ٹائم بیا دیر سوچ کئی چو واقعی دی سرا سر جنگول پکار دی کنا نہ بعد اوقات یعنی تب بظاہر بھائی یو یا بدوئی یا بلسی صحیح کچھ جرت سره میدان ته راوځي هغه مخامخ 200 خلک یې وړاندې کوي دغه مرګ ته کار ویلې دي خو څه دي مو خو دې په راځي چې دې به ويرو دې به تختی هغه تختی ورن یې پر مخ کیږي صحیح او د جنگونه غټلم په دغه طریقې شي مو صلی الله تعالی وای کو چې کله مخامخ شو ها لا چې تلې نه جنگ شروع کړه نه پلانینګ کوي څه کوي پلاننگ کوي سوچ پم کوي چې پلان پکار دی کنه دی پکار څنګه به ایوایډ کو څنګه به دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې لا تتمنوا لقاء العدو لا تسالوا الله لقاء العدو کله خدای دا مغواړي چې خدای ما باندې جنگ یو موقره ور دي چې هات خپل جرأت او بہادری په ښکارا کوم ته عمل اسلام دا سره عقل مند خبر جنگ راولي جنگ خدای له اوصل د سره خیر خبره حضور اسلام وی لا تتمنوا لقاء العدو کله دا وش او دا ارزو مکو چې خدای دې را سره دشمن یو ظلم لاو کینو پته وي ولګي بیا واسال الله العافيه الله نه غواړي خدای مونږ محفوظ ساتي خدای نه غواړي خدای مونږ محفوظ ساتي ولكن اذا لقيتم خو پیغمبر اسلام وی کله موقع را لا او مفخ شي فثبتوا بس بیا تختوا بیا نو ټینشن بیا څه بیا ټینشن چې نتیجه ارسو یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة چکل مخ شئی دی یو عسکر و لشکر سرا فثبتو نو ټینګ شئی موږ ته ټینګې دل وای تاسو وای ټینګې دل کلکې دل وذکر الله کثیرا ایاد وای الله تعالی ډیر الله اکبر بس قدم په قدم سوای الله اکبر دا الله اکبر کلمه چې دا دشمن سره کې زبردست hebat راوړي زبردست hebat راوړي دیو جنا علامہ دیر عجیب خبر کڑے سیف اللہ خان کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کہ پر لفظ کے اوپر مانا کی اس فرق نشتا. اللہ اکبر چې دا کوم جمعات کې داوم الله اکبر دی، ا مجاهد چې په میدان کې وای اقام الله اکبر دی، هغه په لفظ او معنا کې څه فرق نشته. خو یو د مولا الله اکبر دی په جمعات کې، او یو د مجاهد الله اکبر دی په میدان کې. دی الله اکبر سره څوک موږ نه راځي، هغه الله اکبر سره د کفر ایوان کې زلزلہ راځي. هغه الله اکبر سره راځي د کفر ایوان کې زلزلہ نه، د کفر ایوان کې زلزلہ راځي. او دا مشاهده خبره ده. عموما د جنگونو بعد چې د غیر مسلمو سره انټرویو کړی دا، او یې عموما دا خبره کوي چې دوی دا چې کې الله اکبر دا یو قیامت راوړي. دا څنګه صحیح ده کنه؟ شیر صاحب ته میدان ته تللی کنه؟ ته میدان تللی کنه؟ د ټانکونو ایسا پکې یو کې افسانه ښکارا کړه. دغه روجا کې چې دا الله اکبر اواز شروع دي، هغه سره ته ځا اسکار پروت شو چې دا اواز وکي دا زین زمون له قادر مور کنټرول دا څه چلا اواز دا چې لسی و ایوا سره نه پوهه کې ها لینک کې شته. وذکر الآیات کہ اللہ تعالیٰ کثیرن دے لعلکم تفلحون دے دپارا چا کامیاب شئی. واطیعوا اللہ ورسولہ نو اللہ اکبر صرف اللہ اکبر اور رضی سر یو میسیج ورکولی چیز مونگا دا جنگ در ذاتی خواہشات رپارا نہ دے، در اللہ دا عظمت تپارا دے، صرف پارا دے دا اللہ دا عظمت تپارا. نمبر 1. نمبر 2 مونگ چی دے میدان کیو نو مونگا پا خپل قوت بروسہ نکو، پس بانے بروسہ کو بس دا دو سیدنا چی اوزائشی وړاندې مقصد څه وړاندې او رستنه عقیده شو، وړاندې مقصد څه او رستنه عقیده شو. یعنی الله اکبر خدای ډیر لوی دی، خدای ډیر لوی دی معنا یې دا چې زمونږ څه ذاتی خواهش نشته، دا ټول خبره چې کو سره پاره د الله د لویۍ د پاره صحیح. او الله اکبر الله ډیر لوی دی، زمونږ هیڅ قوت نشته. دا مونږ چې د میدان کې رچا په اعتماد بس دا دوه شی دي چې وځي شي. واطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعوا جگڑے مکوئی آرگومنٹس مکوئی. پا میدان جنگ کے آرگومنٹس کول دا شرعن ناروا دی، پا جائز ہے کتا پا جائز ہے ہم آرگومنٹس کول ناروا دی. ذکر دا آرگومنٹس نتیجہ سے اختلاف، دا آرگومنٹس نتیجہ سے اختلاف، اور دا اختلاف نتیجہ سے مشتو گریبان کی دل نو تب اصل تو دشمن سر جنگی کہ خبر کی مشتو گریبان کی گئی. خبر ده دیو جنا شریعت اسلامی حکم دے چې په میدان جهاد کې مسلمان کے ارتکاب د گناہوں کی لکه غلا وکي سو کی مال ته تلاش نه کیږي، البته قانون سسپینڈ دی، البته قانون سے سسپینڈ دی کہ مسلمان شراب اسکل البته په باندې حد نه جاری کیږي، قانون سسپینڈ دی. قانون ځکه ممکن ده چې ته اغله سزا ورکې او غیرت واخلي دشمن سره ملاوي شي یا جاسوسي شروع کړي غره پر نو تا خیر ډیرو که شر ډیرو هغه ته خستار ازونه معلوم دی، خستار صف مجاهد دی صحیح. اوس یو ګناه کړه سفرشتہ کو نه ده نو الله تعالی بس قانون سسپینڈ کا قانون. سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ابو محجن صحابی نوم دسه ابو محجن ثقفی هغه شراب سکرو میدان کې سیب ځان به دا کو نو مینه بعد اوقات دی جنگ پارم سړی وځي صحیح نه هغه والی اوسو ګټه شاید وہ تو اگلی یا سر خب عرب کوڑے جاندار خلق ہوگا نا میں بتا رہا جوڑا ویس کرنا چاہیے ویس کرنا سعد بن ابی وقاص تا پیش کسان اولی تھی تو خود شیس کر لیتے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اگر حد کو بجاری نہیں کرتا کہ دا پتہ ہوا کہ حد کا بجاری کوم نو دا خواہ پل مائنڈ اپلائی گا چنو گناہ کبیرہ کرے دن دغا سے پری خود رو خویم جرم اکمون میدان جہاد کی و دغا سے گناہ کبیرہ کرنے دا خلو جرم دے صحیح. لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کو یہ دے اترائی بھی پلر سرا سو کہ دے با جنگ نہ کہ دے پلر سرا اترائی. اور اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اقبل اب مالی دلے دغرد پاسا کھلال فورٹریس تاز قلعہ ہے قلعہ او فورٹریس نا فورٹریس آدھا دغرد پاسا ہے نا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی نیولے جرنیل لے خود تبی نیولے غریب پدا یعنی دغر پر سر بانے پدا دا فورټرس ورسره جوړ شوی دی خو دغه میدان نو هغه د غره په سر باندې اول تنه کمان کو په پروت بستر باندې پروت دی صحیح. اول تنه کمان کوي او وایس دی او سره وایس چیف اف آرمی صاحب سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نو کمان پریکټیکلی هغه کو هدایت به د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ واستل صحیح. او لاندې
حضرت سعد بن وقاص کوم دا داغه لاندې د ورکوټه باندې بلډینګ وو دغه بلډینګ کې یو پلر هغه پلر سره ابو محجن دې تړل شي صحیح نو د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ خدا هغه چرته داسې تیریدن ابو محجن ورته خورې ها وزه د خپل جرم اعتراف کوم ما جرم کړی شراب مسکري ګناه کبیره ده صحیح او امیر چې ما سره سکړی دی ټیک کړی بلکې زه د دین نه زیات مستحق یم چې لوی سزا راکړي صحیح خو زما خو بالکل زړه راوځي هغه ورته ولې زړه راوځي په دا زمارونه میدان کې لګیا دي قیامت روان دی دغه مخامخ ما تخکاری دغه جنگ روان دی زه یو ښه جنګیالی سړی یم یو ښه جرنیل یم زما لاس خپې تړلی دي اوس مې نه کېږي چې ورمنډه کړه زما هډ فیل کېږي څه مې کېږي زړه مې فیل کېږي چې داس نو ته ما سره یو احسان نشي کولی زه وعده کوم د خدای په ګواهۍ باندې تا سره چې که ته ماله د یو تورې او د یو اس انتظام وکړي د یو تورې او د یو اس انتظام وکړي او زه صرف جنگ کې شامل شم چې څنګه جنگ ختم شي بیا راځم او بیا هم دې پلر سره ځان تړم صحیح هغه ورته نو جنټلمن پرامیس چې بالکل هغه ورته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اسور کړه هغه نوم د بلقا ډېر مشهور اسو ځکه دا و چیف اف دی آرمی سٹاف د لوی درستیز اسو نو لوی درستیز اسو بلقا صحیح هغه ورته بلقا راوست او د سعد بن ابي وقاص تورې ولې اور کړه دا واخله شابه خو ګوره چې جنگ څنګه ختم شي اته نه ګوره امیر ته ډېر سخت سړی دی صحیح نو ته خو دغه خلاص شوی ما باندې بکور روان کې ما باندې بسو کې ځکه امیر ته غوسه سړی خو مته عزت ته آزاد کړل تا خیانت کړې صحیح نو دا میدان خو سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ اوس میدان کې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ بدل دا سره اوچت شو دا چې ګوره هغه 118 باندې نو خپل خزه ته وای چې خزه ارته ها وای هغه اس چې پاګنه کې منډه وای او کماندا سره دشمن صف کې ورننوزي دا خو د بلقانه بغیر بل نشي کېده ځکه دا ټریننګ هم صرف بلقا ته ورغړل د بلقانه بغیر بل اسدات نشي کېده او وکم سړی چې دا پوره چلای وېدام د جنرال ابو محجن علاوه بل جرنیل نشي کېده ځکه دا ډېر خفای کړی خو هغه اعلان د پلر سره تړل دی چې دا څوک دی د بلقا په شان اسبانه سور دی ابو محجن په شان ها جنگ کوي ناخذ نه بس صبر نشه هغه وینه مسله دغه سی و زه دا څه خار ته دم کچن تتلم نو وې د ماته داسې او وې دې بالکل جړلې او وې چل په کې دم ریدو نه ما د مرګ نه بچاو د پاره دا خیانت کړی تا نه د پښتنې نه بغیر دا چل مې کړی صحیح سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نو مړ د خدای لپاره څو دومره لوی جرأت کوي هغه له سزا ورکوم د خدای په دې جرم دی صحیح شو یا ای واطیع الله طاعت کوي دا الله او د رسول دا الله ولا تنازعوا یو بل سره ارګومنت پکوي فتفشلوا کني بوزدل بشي وتذهب ريحكم الدبدب مو ختم شي تاسو دبدبای رعب واصبروا الصبر کوي ان الله مع الصابرين تاکي سر الله تعالی مرګره صابرانو دي ولا تكونوا كالذين مکه پشان دا کسانو خرجوا من ديارهم چاويراو ته د کورونو کولنا بطرن په تکبر باندې اهل مکه راوتل څنګه راوتل په تکبر باندې وریا الناس ازار خودنه کولا شو په خلق ته چې ډېر لوی قوت ده ریا الناس شو سو ورته ریاکاری ويصدون عن سبيل الله اما کول خلق دلار د الله نا والله بما يعملون محيط والله تعالی پاغ عمل چې دوی کولو احاطه کوونکو د علم په اعتبار اد گرفت په اعتبار چې تاسو په خپل قوت باندې ډېر لوی ناز دی په خپل آرمی د ډېر لوی ناز دی خو زه ګورم چې تاسو به انجام سي نو د اهل مکه چې کله بهر راووتل صحیح او دا پته ولګی چې قافله خو تقریبا مکه معظمه ته نږدې ده جدينه راوړېدل مکه نو معنا دا چې جنگ من شروع شوه نه دی چې قافله ته تعرض کړي نه دی نو دی ابو جهل او دی جرنیلانو ته بل ډېر خلکو وی چې اوس نو د تلو څه ضرورت دی اوس خدای چې واپس وی نه جنگ څخه کار خو نه دی چې خامخاګی زوبه د قافله خو بچ شو نو ابو جهل اډر لوی خبيث سره نو غوی لا مونږ داسې نه زوبه مدینه ته سبق مدینه طرف ته بزو اٹیک بکو چې هغه سرندر شي او مونږ سوکو حتی نشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القناد الطب لګیاو دانسونه بکو
رقصونه وکاو رقاصې ځان سره بوتلې وي تاسو ته رقاصه وای سوای رقاصه ډانسرې ځان سره بوتلې وي شرابونه بسکو او سبکو وننحر الجذور وشان بذبحکو شیش کباب بکو باربیکیو بکو شرابونه بسکو ډانسینګ بکیږي یو hebat بکینو الله تعالی فرمایي د ډېر په تکبر راوتی ما وایي چې زه اوس ګورم چې تاسو تکبر سره انجام دی اوس دغه ټول متکبرین سوره او یا متکبرین سوره او یا متکبرین د غټو د وړو قبیلو سرداران سردارانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله میدان تراغ د شپې نه سحر د جنگ شروع کېدو نه وړاندې صحابه ته وی زاینه نوٹ کړي دغه ځای هاذا مصرع ابي جهل دې ځای ابو جهل مردار پروت بیا لګ مخ کې ورغه وی هاذا مصرع عتبه دلته به عتبه پروت بیا لګ بل طرف تراغ دا شوکت هاذا مصرع ولید دې ځای به ولید پروت صحابه فورن ځان سره نقشه واغ دې ته وی پروفیسیز څه ورته پروفیسیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیشگی اطلاعات ورکړي او واقعي جنگو شکم کم ځایونه متعین کړو مختلف اشخاص لپاره هم په ځای سنداګان پراته صحیح وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یاد کدا چې خسته کړو دوی ته شیطان عملونه دوی وقالا ویلو لا غالب لكم اليوم چې نشته غلبه مونږ کې تاسو باندې نو راځي من الناس په خلقو کې اسو تاسو مقابله نشي کولای ایته وی تاسو پر پاور یې دې دور تاسو سره مقابله نشي کولای شیطان ورته وی وانی جار لكم ادا شیطان راغلو په شکل د سراقه ابن مالک دغلته نوم لیکه سراقه ابن مالک دا د بنو خصم سردار دی بنو خصم ډیر لوی جنگیاله قبیله و د خپل زمانه ډیر لوی جنگیاله قبیله سراقه ابن مالک الخصعمی خصعم دغه قبیله نوم دی نو د چیف تر خپل قبیله شیطان د په شکل راغی ولا ابو جهل صلی الله علیه وسلم ابو جهل وصراحه وکړه او اخونا سراقه دمر لوی قبیله مشرق دمر لوی قوت مالک صحیح او تین شي زه در سره ستاسو مقابله سو کولش که څه کمزوري راځي زما قبیله شاته ولاړه د مصالح زما قبیله ته ولاړه د سټاند بای ده زما قبیله سټاند بای ده نو بس دی ور سره روانو تر بدر او ور سره لاړ نو څنګه لاړ او جنگ شروع شو فرشتي راکوځي شو اوس دای خو نه کته خو شیطان خو کته هغه ملګری پاتې ډېر موده او ټول پیژندې جبريل خو هغه د ولار د کته راغی لار چې بیره بغیر کوي صحیح او شیطان هغه چې وکته صحیح ابو جال او سره لاس نه ولر بس در لاس ابو جال خلاص کړ او منډه کړه نا ابو جال ورته و سراقه وې چرته دی ورته نظر شي وینم چې تاسو نخکاری قیامت در باندې راغله خدای دې بیره غرق کړه الله تعالی دا واقع ذکر کوي چې وای زین لهم الشیطان اعمالهم خسته کړو دوی ته شیطان عملونه دوی وقالا ویلا غالب لكم نشتر غلب مندون کې تاسو باندې الیوم نرزی من الناس په ټول دنیا انسانیت کې هیڅ استاد د مقابله نشته و ان جار لكم از پناه دهنده تاسو لپاره جار معنا سو پناه ورکوونکې یعنی معاون وي فلما ترات الفیتان کله چې د اولیدل دو فلما ترات الفیتان کله چې د دوالو لشکر یو بلو کته ان مخ شو نکسا دا شیطان واپس غلا کې به پوندخ بلو تاسو پوندي وای یعنی ټاله باوش وقال بي اني بريء منكم وزلا تعلقم تاسنا اني ارام لا ترون زوینم هغه شی چې تاسو یې نه وینئ د فرشتو لشکر شته ولار دی دوسو ولار دی د فرشتو لشکر اني ارام لا ترون اني اخاف الله زيركم الله نه اندغه عذاب نه ځکه دغه لشکر راغله ته شاته ولار دی والله شدید العقاب او الله تعالی غضب ورکون کړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین ربنا الحمد لله الذي من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وكنا تراونا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين